اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد فإن قيل كشتأويل شيء د جانبا د معتزلونا اعتراض شي پال سنت والجماعت لو سلمتو که تسلیم کشی استحاله د بقاء الاراض نو نزانشتره په امکان د تجدد الامثال عقیب الزوال کی ومن اين يلزم وقوع الفعل بدون القدرت پرون یو خبرات شوی وا اغداوا چې استطاعت غرض دی استطاعت غرض دی نو مستا استطاعت د دې پیر سره مغه پکار دی دا دیوال دی نو سره دا چونم دا او کچرتا دا استطاعت قبل الفیل شي زیبدا سی مثال شي چې دا چونا قبل الدیوال وا اول چې نن منګ د چونی والا راوستو او هغه دې کې دا چونا وکړه دا سپینواله جوړ شو او بیام چې دې شیبا مولا پالک او مولا شرشم ته ویری چې تاسو تکړه شي په دوانه کسا د دې سره جوخو او وصل دیوال ورسوي دې کې دې شي نو کې استطاعت مع الفیل نشي نبی بدا فیل بدون د استطاعت راشي استطاعت خو عرض دی دا خزان لنشي پاتې کېدل نو معتزله دا ویلي په خپل نمبر د مناظرې کې چې موږ د سره دا خبره تسلیم کړې ده چې استطاعت دا غرض دی او دا خبرم در سره منو چې عرض د دې دا بقا محاله ده بقا ورکه نشتا نشي پاتې کېدلې خدا کوم تاسو را سره منلي خبره ده چې تجدد الامثال خوشتا کم تجدد الامثال خو تجدد الامثال څه ته وایي استطاعت ختم شو بل تجدد الامثال معنا درځي مولا صاحبہ تجدد الامثال دا چې دې شیب علی رحمتا یو نوې قسم غاړې چا جوړ کړي دوانو طرف ته ډېر ورناستي یو اخوا مخې یو دی خوا مخې روان کړي تجدد الامثال دې ته دی واته ګوره دا پکې چې کله تاسو چالان کنه پاغړم بیمنټ کې چې دکما اوا کړي وا آغا وا وشتا کئی وخیسته و سوا کئی کنی کئی نو گورا یو اوا ختمیگی بلا رازی دا عوام غراز دے خو تجدد الامثال کرے ختمیگی بلا رازی دای آسان مثال بس چی مثال آسان شنو وسراده تجدد الامثال دا پدی کې ډېر خسته لګي تجدد الامثال دی اوان نو تبلیغانو په شان ته مثالونه پیش کوي چې مثال د ممثل سره څه مثال پیش کول او په مثال پیدلو باندې سند د علم ورکړی شوی دی قرآن شریف له سند د علم ورکړي او ما یعقلها الا العالمون من مثالونه بیانو مثال باندې یعقلها څوک دي علما نورورا څنګه دا پکې بدون د هوا نه رانلې او د پکې د هوا وګوره په دې پکې باندې مقدمه او مؤخره رانله دقرنګي دا استطاعتم په تجدد د امثال سره بدلیږي نو فعل غیر د استطاعت رانلې اے اهل سنت او تاسو پرونی خبره برباد تاسو خدا وایي لکه کدا استطاعت مع الفیل نشي نبي اخو بدا فعل
بغیر د استطاعت راشي ځکه استطاعت غرض دی هغه بقا نه لري بس راړي ختم شو او فعل لا نه دی شروع شوی نو اوس به څه کې فعل شي فعل به بغیر استطاعت وي نه مانم چې استطاعت غرض دی او غرض چې کوم دی بقا نه لري او په تجدد د امثال خو لري تجدد د امثال خو فإن قیلا کویل شی لجانب د معتزلونا که تسلیم کې شی محال والے د بقا د اعراض ونشته د نزا په امکان د تجدد الامثال کی عقیب الزوال رسر زوالنا تجدد د امثال خراتلی شي رسر د زوالنا چې یو استطاعت زایلیږي داغي پشان بل راځي یو هوا د یو سکن اغزایلیږي نو داغي پشان ته بل اوار اروانه ده ومن اینان لکم زینا لازمی کی وقود فعل بدون القدرت نقلنا من وتوائی چی انما ندعی لزوم ذالک اذا كانت القدرت التي بها الفعل هي القدرت السابقة من ورتدا وایو دیو تیم کی بہتسشی اختا نمبر 5 منٹ را لینو ٹھاک ټاک ټاک باندې وته وقان چې دقه مې در باندې ویل چې دا کوم دی ویل تجدد الامثال خو معنی کړه تجدد الامثال دا چې لکه مخکنه استطاعت ختم شوه دی خو بل راغلی ختم شوه بل خدا تیل چې کیږي نو د سره ذات استطاعت تاویږي یا غفل ولنه یا د تجدد الامثال والا کابل دی پکار دی کمانه دی پکار دی مو په دقه وای یا د تجدد الامثال والا استطاعت یا د غفل مخوانی ومنوي فيل سر استطاعت ما غدي اغتا ومان فمن تدسي دليل فيشتا شدا فيل سر استطاعت اضول شتدين دي خبرتي ده زمن مراد اوادا كدا اغدا ولنميت ولا اواوي وزمن تشاليجي پروانه کوي او كدا نوي شوي ونوي شوي بين نوي شوي ونوي شوي بين نوي یو شپې زره پیری دي نوي شي موږ نوي کېدو سره دي تجدد الامثال سره ځکه نشته مراد زمونږ اواده چې پکې رواني نو پکې سره معن عوام یو ځای رواني د قننګ چې پیل جاری وي پیل سره د استطاعت سره معوي زمونږ دقه مراد دي او غتا په خپل باندې غیقار خبره ذکر قلنا منغ وتوائی چی انما ندعی منغ دعوه کو دلزوم دغی اذا كانت القدرت کلچی قدرت التي آغا بها چی پدغی قدرت او پدغی استطاعت بانی اذا كانت الاستطاعت نے وصدی کہ قدرت یاد کرے دغه درې شلو د شپېتو والا خبره د خودی ته څه لیکيږي مولا صاحب وایا دې ته څوای ها چې مخکې وته استطاعت نوم ورکو ته د قدرت نوم ورکو دي ته سوي کافر مولا راغلی کافر مسلې کولی کله به ابو بکر کو او کله به ابي بکر کو کله به ابا بکر کو نه ته سوي تفنن فی العبارت دا التفات په ولي قرآن شریف په عربی کې راغلی دی احسن التتریه دي خبر نیوشي خبر څه شي ملاتف نیوشي یو پر د شي یو رنګ تعبیر کوي بل پر بل رنګ کوا دې ته احسن التتریه دا کیږي دا راځي کله مختصر المعنی کې په دې ځای باندې موږ پوره تشریح وکړو چې اروزو الګان مخرا یعنی د الګان خور څال کړه چالان بل اوس بیندې او بل اوس د تورې لیکن تاویگا بکی احسن تطریقتن دیتا انتفاط ہو دیتا چاہی دنیاتے گور دائی سوکو احسن تطریقتن کاری وکو تفنن پر عبارت وکو نقلنا منگو توائی چی انما ندعی منگ دعوکو لزوم ذالکا لزوم دغی وقود پیل بغیر استطاعتنا کلا اذا كانت القدرت کلچ قدرت التي اغا فاغي بانی پیل دی دا اغا قدرت چې کم سابق دی اول شتو به رست نشته دی و اما اذا جعلتموها کلچ تاسو وګرځولو په دی بیان د مناظره کې مثل متجدد مقارن د پیل سرا نو که خیری فقط اعترفتم تاسو اقرار وکړو چې دا قدرت التي اغا چې فاغي بانی پیل دی لا تكونوا دانی مگر مقارن وی له د دې پیل سره د ازما مدعا او ثابت شولا فثبت المدعا
دعا باحسن الدلیل. اوس که تاسو دا خبره کوئ، اوس خبره دعوه دا کوئ چې د دې دپاره لابدي د امثال سابقونه تر دې پورې چې ممکن نشي پیل په اول هغه باندې چې پیدا شوی د قدرت نه، نو خیر که دا ستاسو دعوه وي نو فعلیکم البیان، بیان یې دلیل د سره دلیل یې موږ ته بیان کوي او دلیل یې د تاسو سره. ثم ان ادعیتم به که چېرته تاسو دعوه کوئ چې لابدي د لها د دې لپاره د امثال سابقونه حتی تر دې پورې چې ممکن نشي دا پیل په اول هغه باندې چې پیدا شوی دی د قدرت نه، نو فعلیکم البیان. واما ما یقال لو فرضنا بقاء القدرة السابقة الى آن الفعل اما بتجدد الامثال واما باستقامة بقاء الاعراض، وان قالوا بجواز وجود الفعل بها في الحالة الاولى فقد تركوا مذهبهم حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة، وان قالوا بامتناعه لزم التحكم او ترجيح بلا مرجح اذ القدرة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها معنى لاستحالة ذلك على الأعراض، فلما صار الفعل بها في الحالة الثانية واجبا وفي الحالة الأولى ممتنعا. خوب التقرير پکې و الکا امیر سی سند باندې دا کلام دی. واما ما یقال ارچا هغه چې ویلې شوی دی چې لو فرضنا کمنګ فرض کو بقا د قدرت، بقا د استطاعت سابقه تر آن د فعل پورې، آن الفعل پورې، آن الفعل دا دی چې ګوره دوه مسلې وي، موږ دا وایي چې دا کله دا فعل دی دا چې دا فعل موجودیږي نو د دې سره مع استطاعت وي، دا دوان استطاعت او دا فعل مع وي. او دیو توي معتزله چې دا فعل دا استطاعت اول وي بیرست دا فعل راشي، استطاعت قبل الفعل. نو موږ ورته دا وایو که موږ که چېرته فرشي بقا د قدرت سابقه د استطاعت الى آن الفعل پورې چې د استطاعت شته بیا نوی شو 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 بیا چې دې فعل سره ولګېدو بس ختم شو. استاد څه کوم بل دې فعل سره معک وکړه، دا خو موږ خبره بیا ثابته شوله، فعل سره معک وکړه اوس ولګېدو معش، زمونږ خبره ثابته شوه، زمونږ خبره ثابته. اوس دې ټیم کې تاسو دا مقارنت د دې استطاعت د دې فعل سره جواز ورکړی دی وایي او نو وایي دا خو بلکل زمونږ مذهب شو. او که تاسو وایي چې نه دا استطاعت د دې فعل سره مقارنه ممتنع ده، مقارنه ورسره څه ده؟ ممتنع ده، نو وروره بیا به لازم شي تحکم او ترجیح بلا مرجح. څنګه تحکم؟ ګوره ما ته خو کولی به ته پوهېږي څنګه تحکم او څنګه د ترجیح بلا مرجح. دا چې ګوره دا نوی شو 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 ورځ فعل پیدا جنګېدلی ورسره نه دی. نو موږ وایو چې ته وایې چې په دې باندې دا فعل وجود لرالي، نو د دې نه دا راځي خوا په دې ولې رانلي، او د دې نه دا راځي خوا په دغه بل مثل ولې رانلي، د دې نه دا راځي خوا په دې بل مثل ولې رانلي، د دې نه دا راځي خوا په دې بل مثل ولې رانلي، د دې نه دا راځي خوا په دې بل مثل باندې ولې رانلي. تو وجود د دې فعل په دې منی په دې نور باندې نه باندې امثال باندې دا تحکم دی، دا دعوه ده بلا دلیل. تاسو څه دلیل دی چې دغه نور فعل پیدا نه کو دی خیری پیدا دې اخیری لره دې چې دغه ورکه اعتبار ورکه دی نور نه ورکه، دا دې ترجیح او بلا مرجح. تاسو قرینه د ترجیح څه ده چې اومدې د اعتبار شو دی نور لا با تجدد الامثال ولهم معنی چې دا دې فعل سره ټچ شنو دی ټچ پیدا کړه، نو چې دې ټچ دا فعل پیدا کو نو ټچ خو د معنا ده. ما څه ته وایي؟ ما څه پښو دې چې میو میو کوي دغه ته وایي.
ما حق قرآن کې موږ پنځل اسماني ورکه عمر راکین موږ وګوري ما پنځل اسماني دې په دې سره نه خو دا ټچ ته وایي او کته چې نه دا ټچ کوم او سره نه دې پیر خالدار ورور تیرو په ولا جنگیدل او سره نه دې معاشه نه دې او پیر پیدا کړم چې د پیدا کړ د پیر نه لري دې نو دې بل ولی نه پیدا کړ دې بل ولی نه پیدا کړ دې بل دا خو څه څه شوی چې دا او ته فاصله کې دې دا نو څه شي لري دې دا خو دلیل نه دی چې په خبره خو دلیل نشته ځکه چې درکمه خو ته ټچ شوی نه یې لکه موبایل باندې ما ترنګ را لې راشه چې په موبایل باندې ما ترنګ را لې او زما دا د اوکې والا ګوته دلته ده هم یو شی دی او په دلته ده هم یو شی ده نه په دې اوکې کېږي او نه په دې اوکې چې ترجمه کړو سره معاشه وي نو بس دقه دوه خبرې دي که معاکې دا مثل د اخرې مثل سره معاکې خو معیت رالی مع الفیل دیومانو او که معاکې نه نو دغه اخري مثل باندې چې ته دا فعل موجودې نو په دغه نه دی رامخ کې باندې ولي نه موجودې د هغې نه ښه رامخ کې باندې ولي نه موجودې د هغې نه ښه رامخ کې باندې ولي نه موجودې د ریکارډ اورېدل او د مخامخ خبرې دې ځای کې بیا فرق راشي ولې ملا صاحبه وجه مدقه لکه دلته به بیا ما چې د کوم مثال درکړو سړی په احسان باندې پوه شي د ریکارډ والا خو بیا په دې باندې نه پوهېږي لکه د شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه زموږ استاد زموږ خو دا بخاري ما په څه باندې اورېدلې ده په ریکارډ یې باندې اورېدل ځکه زما د مخکې نه دا ارمان زه به د شیخ حسن جان صاحب سره دوباره دوره حدیث کوم هغه پکې هغه شهید شو ما ته ډېر خفګان بیا مې په خوب کې ولیدو په یو لوی منبر باندې ناست یو ډېر زیات لوړ منبر فکر دی لکه دومره هغه چت لکه د کمرې دا چت لا بیا مې کم او چې خلکو ته یو طرف ته نه وناست چاپېره ترې ناست زه داسې جانب کې ناست دې تقریر کې دې تاوېدو چې دې زما دې طرف ته راتاو شو نو ما ته اشاره وکړه چې زه ورغلم سپینې جامې وې واسکټ یې لاس کړو هغه ټیم کې چې 10 موبایل وي اوس شته نشته مړې شوي نړۍ لا وینې لري ښه نو چې 10 موبایل یې راله راکړل په دې کې زما بخاري واچوه بچیا ویل والی وکړه نو چې 10 زوړ موبایل پیسې نه وي ما واغست د هغې سم کار بیا نه کوم لنډه ودي څه کې خو څه مې په هغې باندې واوړه څه په څه او څه په څه ټاپ او ټیپ کې سټو باندې لنډه ده د چې دې توفیق راحت وا ممکن نه چې آشنا بخاري وایي چې سړی ورته حیران نو فکر دی راغلی دا مثال ته تاسو خیال کوئ دې کې داسې کسان وي چې هغه دلته ناست وي او بیا هماغه مثال چې درته جوړوم غوږ سترګې ورته نه غواړئ واما ما يقال او هرچا هغه چې ویلې شوي دي چې لو فرضناک موږ فرض کو بقا د قدرت سابقه الى آن الفعل تر آن د چا پورې د فعل پورې اما بتجدد الامثال یا په استقامت د بقا د اعراض چې بقا د اعراض لوږه استقامت ورکو په ان قالو که تدې خلکو قول کړي په جواز د وجود د فعل باندې په جواز د وجود د فعل سره چې د وجود د فعل جایز د چې راشي بها په دې باندې په حالت اولا کې نو په تاغي سره دی خو پرې خو خپل مذهب لره هیڅ جوزو چې دی خو جواز ورکو مقارنت د فعل لره القدرت قدرت سره او ان قالو چې تدی قول کوي په امتناع د حالت اولا باندې لازمي کې تحکم او ترجیح بلا مرجح ځکه قدرت به حالهان دې متغیر شوه او نه پاتې شي په هغه دې کې معنا د وجود محال والی ذالک ردین علی الاعراض فاعراض باندې فلمان سوجه دا چې وجود فعل بها په دې باندې په حالت د دویم کې واجب او په حالت د اولا کې ممتنع ففيه نظر ولي لأن القائلين بكون الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتناع المقارنة الزمانية مقارنة الزمانية خو سرمانی امیر سید سند چې دا کوم جواب ورکړی دی تازانی وی دا جواب زما خوښ نه دی چې د معتزله چې کوم دا تقریر کړی دا نه دا تاسو ته چې ما وکړو ولې وی معتزله چې دي نو دا د مقارنت زمانیه د امتناع قائل نه دي
دیو بتا ته جواب کې دا وی چې موږ د مقارنت زمانیه خو قائل دا خو مقارنت زمانی راځي مقارنت زمانی راځي منګه د دې قائلې د مقارنت زمانیه دا غي قائلې نه چې دا غي قائلې نه په موږ باندې اعتراض دا نه پټ کې مو خو چې کوم دې په خارج کې وجود د داپیل د دې استطاعت معنا وایي په زمانه کې خو سره وایي په زمانه کې خو سره ففيه نظر نو د اما ما يقال ارچکم دا ویلې شوی دی په جواب کې معتزله او تانو ففيه نو په دغه کې نظر دی لکه قائلین بكون الاستطاعت قبل الفعل لا يقولون قولنا كيف امتناع مقارنه زمانيه بان یو او دوی موجوده دا چې وبان كل فعل ار یو فعل واجب دی چې دای په قدرت سابقه سره علی فدی باندې بالزمان البتتا حتی تر دې پورې چې ممتنع شي حدوث ته فعل په زمانه د حدوث ته قدرت کی او مقرونی په ټول شرایط سره الکه دا همغه منو چې د استطاعت به ولا فعل براغله نوی د استطاعت خود من په مسلک کې په زمانه کې دا خود فعل نوران دي هم دغه کې دي شي دا راتلی شي د تاسو استطاعت شته د بار ته د وتل خلابات د وتل راغلي نه دي د وجود سکلو خلابوم سکلي ولانه يجوز جائز دي چې ممتنع شي دا فعل په حالت اوله کې د وجد انتفاع د شرط نه او د وجد وجود د مانعنا او واجب دي چې په دویم کې د وجد تمام د چانه د شرایط دې داسې مثال دی دې سره مولا صاحبہ داسې مثال دی چې دا د پکی اواله خدا دې پکی اواز ته تفاولنی حالت کې راونه رسیدله او په دویم کې واجب د چې تا ترا ورسیدله په اولنی حالات کې وجد دې سره غلي دا داسې ممتنعات ورته موجود دي ممتنعات چې سبا مانع مت موجود دي چې هغه اواز ته ترا رسیدله او په دویم کې دغه معنی ختم شوه د شرایط ټول راجم شوی دي دا شمخ کې نو د چا سلی ویم په دغه ټول نه شوات لري په ګاډي کې ناشته سیلې لګيږي دې سمانه شیشه لګېدلې دا ته نظر چې د شیشه دې لري کله تاسو ځنه هوا دا د غشیدار الله کې دې شي په یو حالت کې انسان تشید را ونرسي په دویم حالت کې تراورسي په یو حالت کې ممتنع وي په بل حالت کې توي مولا صاحبہ دا واجب وي لہذا دا اعتراض کول د میر سید سند په چا باندې مناسب په معتزله باندې ټیک نه دی ولانه او بشک شان دا چې جایز دی چې ممتنع دي چې دا په حالت اوله کې د وجد انتفاع د شرط وجود نه شرط وجود منتفی دی د وجد انتفاع د شرط نه چې شرط منتفی دی یا د وجد وجود د مانع موجود دی او واجب د چې شي په دې دویم حالت کې د وجد تمام شرایطنا سره دي نه چې قدرت التي چې کوم صفت د قادر دی په حالتینو کې علی الثواب برابر دی چې تستقیم کې دا وبس کې په دې ټیم کې مستا طاقت د وبو یو شان ترې او د دغې نه 15 منټه مخکې د وبو د سکلو طاقت مستا یو شان دا څه چل دی چې 15 منټه مخکې ته وبو نه شو سکلی ولې لکه ګیلاس نو او 15 منټه بعد به وبس کې شي ولې طاقت خو خپل بدن کې هم په یو لیول باندې دی ومن ها هنا ذي وجنا ذهب کړي بعضهم بعض عالمان الى دې خبره چې انه اريد چې معاشره په استطاعت سره قدرت مستجمعه لجميع شرائط التاثير فالحق حقدار چې دا به مع الفعل دی انه اريد کمراد کې شي په استطاعت سره کوم استطاعت هغه استطاعت چې مستجمع دی د ټول شرایط او تاثیر د پاره فالحق انها مع الفعل به دا ټول منی او الا او کچته مستجمع د ټول شرایط او تاثیر د پاره نشوي ورن چې منګو ویل فقبله به قبل جبيلا قبل والي طول مني بيدا قبل والي طول مني دقه صحیح یا سلام په دقه دا نزاعت د مناسب دی ځکه چې استطاعت په څو باندې په دقه څنګه یو چې استطاعت ته سلام او الاسباب والآلات بالاتفاق دا قبل الفعل او یو چې کوم دغه څه د استطاعت ته لکه استجماع د جميع شرایط التاثیر بالاتفاق دا معاده د چا سره د پیسر دا رسته خبر ټول نه ټیکتا ومنها هنا الذي وجنا ذهب ذهاب کړي امام رازی ورته رحمه الله تعالی چې انه الاده خبره ته چې انه اريد بالاستطاعه ان اريد فكره راغله تاکي نشته کې دا نشته انه اريد راغله
الاده خبر تا چې انه ان اريد كمراد کې شي په استطاعت سره قدرت او مستجمعه لجميع شرائط التاثير فالحق انها مع الفعل والا او کدا معنات مراد نشي بلکې معنی سلامت الاسباب والآلات شي قبله. واما امتناع بقاء الاعراض فمبني على مقدمات صعبه البيان وهي ان بقاء شيء امر محقق زائد عليه وانه يمكن قيام الغرض بالغرض وانه يمكن قيامهما معا بالمحل. ما شاء الله. دا کم دلایل چې ویلي دي چې الله دا استطاعت غرض دی او غرض کې بقا نشته دی دا دونه سخته خبره ده چې په دې باندې سړی پوه کول دا ډېر مشکل او ډېر ګران دی. لهذا دغه دلایلو نه تېر شئ بس دې فیصلې له ټول په اتفاق سره راشئ. استطاعت په دوو معنو دی پر یو معنا باندې مع الفعل دی په دې بله معنا قبل الفعل خبره به ختمه شي. او کوم چې اهل سنت والجماعت وایي چې استطاعت غرض دی او غرض چې دی نو بقا نه لري دا داسې مقدمې غواړي چې صعبة البیان دي چې څوک چې بیانول یې سخت دي تکړه سره یې غواړي او چې څوک یې اوري نو اورېدل یې سخت دي تکړه سره یې غواړي. مقدمې ولې یوه دا دي چې یو بقا د یو شي ځان لري او بقا یې ځان لري. شي ځان لري او بقا یې ځان لري. لکه دا موبایل دی وجود د موبایل ځان لشي یو بقا د موبایل دا بقا ولري آن تر 350 کاله څونه کلونه پورې 350 کاله پورې بقا ولري دا ځان لشي یا به لري یا به یو مقدمه نو ولي صرف شیز بهی خو بقا یعنی لا کېدی شي ځکه چې شیز ځان دی شیز دی او بقا ځان دی نو عرض بقا ده او بقا ځان دی دا کېدی شي چې شیز شته او بقا نشته. شیز فکر نه دویمه دا د مولي صاحب که دا غرض لمونږ بقا ورکړو ډېر سخت نقصان به راشي. ولې ځکه بقا غرض ده او دې پسې چې بیا بله کومه بقا راځي تجدد الامثال دی نو هغه هم غرض دی. هغې پسې چې بیا کومه بقا راځي نو هغه هم غرض دی. هغې پسې چې بیا کومه بقا راځي هغه هم غرض دی. نو غرض په غرض پورې قایمې غرض خو په جوهر پورې قایمېږي په غرض پورې غرض نه قایمېږي. فکر دې راغلی که نو چې عرض په عرض پورې دا اصل کې بسکون را دی خو بس ویلی کېږي غرض شعور داسې دی چې عرض په عرض پورې نه قایمېږي. دقسې ګورې هلکه ولې دا بقا د اعراضو منع ده ولې دا ده چې دا غرض دا ځان له غرض دی دې پسې د دې مثل بل غرض راشي هغې پسې د هغې مثل بل غرض راشي هغې پسې د هغې مثل بل غرض راشي دا یو غرض په دې بل غرض پورې قایم دی او دا غرض په دې غرض پورې قایم دی او دا غرض په دې نو دا خو بقا د عرض په عرض خو دا قانون دا دی چې بقا د عرض به په جوهر پورې وي په عرض پورې به نه وي. دویمه دا ده چې دلته عرض هم راغلی دی او په عرض پسې تجدد الامثال کې بل غرض هم راغلی نو غرض دواړه یو بل سره وجنګېدل نو دا دواړه په محل پورې بقا نشي راتلی. دې درې مقدمو د وجې نه بقا د عرض محاله. اوس دا درې مقدمې بیانول که دا منګه شروع کړو بیا به خلک وایي د نینې نوسۍ غفر استطاعت مع الفعل دپاره چې دا خو اسانه خبره وه دونه ګرانه نه وه د هغې دپاره چې کوم موږ دلیل وویلې چې دا غرض دی او غرض کې بقا نه وي دا خو موږ قصه نور هم سخته کړه. دا خو لکه فقه کې چې منطق یې چالو کړي دې کې څوک وي شادو د څو روپو وه د یوې پیسې وه او بیسته دې له په څو باندې واخته په 2 روپۍ باندې 1 روپۍ څو پیسې 100 پیسې دا کار خلک
واما ارشی امتناع د بقا د اعراض دا نو دا مبنی دا په مقدمات او صعبه البیان باندې وهي اداره چې بقا د شی دا امر محقق دی زائد دی په دې باندې ممتنع دی قیام د عارض عارض پوری او درې مدا چې متنع قیام د دې دوه معان په یو ځای په محل پوری ولما نو د دې بری مستری سره لګي لنننی سبق خلاصه صدقه شول دا راوتله چې دا اهل سنت والجماعت وای چې دا فعل استطاعت غوري محل فعل دی قبل الفعل نه کې ځکه دا خو عرض دی دا خو بقا نه لري استطاعت به وی عرض دی ختم شوی وي نو بیا چې فعل راځي نو بغیر استطاعت براشي نو دیو د طرف نه په اعتراضونه دا شدارال چې موږ دا خبره منو چې عرض دا بقا نه لري په خپل او په تجدد الامثال خو لري کنه موږ په تجدد الامثال سره وایو نو د تجدد الامثال کې ته موږ دا خبره وکړه چې تجدد الامثال کې تزيزي خو یو مثل خو بل دې پیل سره ما عوي وي او خو بس ما اراله کنه موږ خدای ما په ثابته ولا بل دا وی چې دا تجدد الامثال کې په یو حالت کې دویم حالت کې دریم حالت کې څلورم حالت کې په کم حالت کې دې پیل سره یو ځای په کم حالت باندې چې دا پیل پر ژوند یې شوی دی چې کم دې پیل سره جنگیدل دي به ما ثابت شو چې دې پیل سره دې جنگیدل چې جدا دي موږ وایو چې دغه مثل دا پیل پیدا کوي نو دا بدی ولی نه پیدا کوي دا تحکم شو او ترجیح بلا مرجح دا ټول دا وګرځي دې کړي او بل دا ټول بل خبره دا چې بس خبره دا چې امام راضي څه کوم کړی هغه څه کړی دا چې بس استطاعت په یو معنا واقعوالي نو قبل الفعل چې په بل معنا سره والی نو مع الفعل دي جګړو ته ضرورت نشته دي او دا کوم چې اهل سنت والجماعت مع الفعل باندې دلایل وایي چې دا عرض دی او عرض در بقانی نو دا درې مقدمي سخت غواړي چې په هغه باندې په لاسانه پیدل ګران دي نو ولې دا خبره دونه سخت وایي بس نن دا د دې خبره لراشي استطاعت مع الفعل او قبل الفعل دا ځوان یو خبره دا نقصان پدې کې نشته ده چې استطاعت په یو معنا والی مع الفعل کې په بل والی بل فعل او بل استطاعت یو مکانی او بل شرعي غمه دی ویلو غمه تذکر اللهم ربنا اتنا